دا ځای کې اصل بنده چې نبي دا غوښتې دا زنانه څه دپاره غوښتې موږ زنانه څه دپاره غواړو نبي څه دپاره غوښتې دا یو بحث نبي کله چې د اول وخت 25 کلو نو هغه یو زنانې سره واده وکړ هغه د 40 کلو هغه م کونډه دا د ځوانۍ بیا چې هغه زنانه وفات شوه بیا دومره زنانه ام سعودي سره واده وکړ هغه هم دلته پاخه عمر ده بیا چې کله مدینې ته لاړی هغه وخت سرکار پیدا شو نظام پیدا شو آزادي پیدا شو خبر کول د امت ته دعوت رسول کار اوس د امت نیمه حصه سړیان دي نیمه زنان سړو ته خو نبی خپل خبره وکړي څنګه ورشي هر شي ورشي لاسي زنانو ته به څنګه رسي په کومه ذریعہ رسي زنان خو نیمه امت ده خو سره منو یو خدا پیرو پکې وش د دین د رسایي د پاره الله جل شانو په اشاره باندې ستکور کې زنانه ډیری کا لتا به تعلیم زکی خلکو ته به ورسي زنانه کور ترا ولا او د هر عمر والا خلک زنانه د هر عمر والا لږ عمر هم ډیر عمر هم دوم غرض دا پکې اوسې په عربو کې دا اصول موږ په پښتنو کې مستای چې د یو کم خاندان جلی په چا کور واده سي بیا کور والا ته خلک کار نه پګړي وایي ته موږ جلی کې واده دا خو بالکل په پښتنو کې اصول ده ازموږ د تورګل لور پکې واده زموږ د تورګل لور پکې واده خیال یې ساتو دا زنانه خیال ساتو دا سړی بیا کار نه کوي دا اصل وجه واسي نبی اسلام له مختلفو خاندانو زنانه وښته کونډه پکې و طلاقړې پکې و هغه سیامین جونې پکې وي د کم عمر وي د لوی عمر وي دا په دا وجه چې د کوم خاندان زنانه کور تر اوسته د بس دا خاندان له شر خلاص هغه خاندان له شر خلاص نبی اور کور کې وړنس بیا سختره بیا شپه ورځ مصروفه اوس مصر خلاصي بیا یو ور رب بندگی د بیا د نظام چلول دي بیا مخالفین دي جګړې دي کته غلط مطالعه کې بدل کې خلک د زنانو په خیال کې نه وي زنانه خو اوس فرصت سړي ته وي چې هغه جوړ وي ځوان وي هات سړي مستړي نه وي خو وو تخلاص ودا د خلکو کار د نبی اسلام په دغه دوه غرض باندې زنانو تعداد کې ملای اجازه ورکشته زیات تعداد کې زنان راول نور خلکونه قران کې ذکر خاصه لك من دون المؤمنين دا رعایت خاصه د پاره دا غدا دغه پاره نه چې نبی خواهش پکړه کی نبی د کار د پاره زنان راوستل